बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चे नन چې کوم سبق په ومنګه نو هغه د ascending او descending order پرون تاسو په دې باندې پوه شوي چې درې سیمبلز به موږ استعمالو درې علامات به استعمالو یو علامې ته وایي less than بل ته وایي greater than او بل ته وایي is equal to less than به موږ هغه ځای کې استعمالو چې دا بله انسا د دې بلې نه وړه ده او greater than به موږ هغه ځای کې استعمالو چې د انسا د دې نه غټه ده او is equal to به موږ هغه ځای کې استعمالو چې دواړه انسې په خپلو کې یو شان دي برابر دي نن موږ څه کوو ascending او descending order بیان هغه کې تاسو د دوه انسو موازنه کوله چې کومه غټه ده او کومه وړه ده په دې کې به تاسو د درې او څلورو پنځو انسو موازنه کوئ چې کومه غټه ده او کومه وړه ده دا موږ له انسې راکړي دي 12,683 درې انسې پس په کامه ولګو دا انسه څه شی ده زموږ څه 12,683 بله انسې راکړي ده 14,601 14,601 بل راکړي د 18,624 دا انسې رالو منګه او دا انسې موږ په ډیسینډینګ اډر کې لیکو ډیسینډینګ اډر مطلب دا چې موږ به غټ انسا ول لیکو وړه انسا به ورپسې لیکو داسې دې سایډ ته به ورپسې راځو دې درې واړو انسو ته چې موږ کتل نو موږ پکې غټه انسا کتله چې په دې درې واړو کې غټه انسا کمه یوه ده نو اول چې موږ کله غټه انسا وړه انسا معلومو نو اول به څه کوو موږ اول به انسې شمار کو چې کومې انسې کې انسې ډېرې وي نو بس بیا به نور پسې نه ځو بیا به فیصله کوو چې د انسا غټه ده 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 دلته خو درې واړه یو عمر دي نو په دې ځای کې موږ فیصله نشو کولی چې کومه غټه ده او کومه وړه ده دویم ځل باندې به څه کوو موږ به آخري فګر ته ګورو اکای دهای سو هزار 10,000 10,000 د آخري فګر دی که نه نو د 10,000 ته به ګورو چې کومه غټه ده او کومه وړه ده دام ایک دی دام ایک دی دام ایک دی دلته هم فیصله ونه شوله چې کومه غټه ده او کومه وړه ده اوس به څه کوو د آخري انسې نه رامخکې چې کومه انسه ده هغې ته به ګورو آخري انسې نه رامخکې زموږ څه اکای دهای سو هزار دی که نه نو 1000 ته به ګورو چې 1000 د کم غټ دی د کم ورکوټی دی دا 2 دی دا 4 دی دا 8 دی د کوم انسې 1000 غټ دی 8 غټ دی نو پته ولګېده چې زموږ څه د ټولو نه غټه انسه کومه یوه ده 18,624 دی 18,624 دی دا خو تې ووتله دا دواړه پاتې شوې اوس دوی ته ګورو دې کې دواړو کې 5 انسي د موږ شمار کړلې که نه هغه قانون کې خو دواړه برابر دي 10,000 ته مو کتل دواړه بیا هم برابر دي څه کوو چې 1000 ته ګورو دا 2 دی دا 4 دی نو کومه یوه غټه ده 4 غټ دی نو 14,601 14,601 دا ورپسې غټه دا پاتې شو که نه چې پاتې شو بله نشته دی نو پته ولګېده چې بس دغه به د ټولو نه وړی 12,683 دا د ټولو نه ورکوټ انسه ده پوه شوې په دې باندې بله انسه کوو د درې انسو کې به اول موږ څه وکړو شمار به وکړو 1 2 3 4 5 دا هم 5 دي 1 2 3 4 5 دا هم 5 دي 1 2 3 4 5 دا هم 5 دي پته ولګېده چې په دې طریقه باندې موږ دا غټ ورکوټی نشو معلومولی دویم نمبر بیا به څه کوو آخري انسې ته به وګورو اکای دهای 100 1000 10,000 10,000 ته رسېدلې د آخري انسې 10,000 ده نو دې ته به وګورو دا چې ده دا هم چې ده دا هم چې ده دلته هم فیصله ونه شوله چې کومه انسه غټه ده کومه وړه ده بیا به څه کوو یو سټپ به شاته راشو 1000 ته به وګورو دا هم 4 دی دا هم 4 دی دا هم 4 دی بیا هم فیصله ونه شو بیا به څه کوو 100 ته به وګورو دا هم 4 دی دا هم 4 دی دا 5 دی نو پته ولګېده چې دا څه شی ده د ټولو نه غټه ده 64,557 د دې کار ختم شو
دا دواړه پاتې شوې. اوس دې دواړو کې کمپیریزن کوم موازنه کوو چې کومه یوه غټه ده. 1 2 3 4 5 5 دام دي 5 دام دي، چې دلته هم ده چې دلته هم ده، 4 دلته هم دی 4 دلته هم دی. څو ته به راشو که نه؟ 4 دلته هم دی 4 دلته هم دی. څه به وکړو؟ دهای ته به راشو، 1 دلته هم دی 1 دلته هم دی. اکای ته به راشو، دلته 2 ده دلته 0 دی. نو پته ولګېده چې څه چل دی؟ دا انصاف غټه ده. 64,412 غټ دی او په اخره کې دا پاتې شوه که نه. نو 64,410 دا د ټولو نه وړی انصاف. پوه شوې په دې خبره؟ دې ته وایي ډیسینډینګ اډر. څه ورته وایي؟ ډیسینډینګ اډر. دې سره بل اسینډینګ اډر دی. اسینډینګ اډر کې هم دغسې به موږ غټه وړه انصاف معلومو، خو فرق به دا وي چې دلته موږ 64,410 اخر کې لیکلی، د هغې کې به څه کوو؟ 64,410 به په اول کې لیکو، وړه انصاف به اول لیکو، غټه انصاف به بیا وروسته لیکو. لکه دغه انصاف ده، خو دا اوس موږ د اسینډینګ د ډیسینډینګ په ځای باندې څه کوو؟ اسینډینګ کې لیکو. نو څه به کوو؟ هغسې به پکې غټه ورکوټې معلومه. پوهېږئ په خبره باندې که نه؟ انصاف شمار کړې دواړه 5 وي، په هغه باندې پته ونه لګېده. 10,000 ته م وکاته 6 وه، پته ونه لګېده. 100 ته م وکاته 1000 ته م وکاته 4 پته ونه لګېده. 100 ته م وکاته دا پکې 5. لاول به څه ولیکو؟ لاول به دا نه لیکو، ځکه دا څه شی دی؟ دا ډیسینډینګ نه دی، دا اسینډینګ اډر دی. نو په دې کې به اول ټولو نه څه کوو؟ وړی انصاف به معلومو. نو بیا به موږ دې ته نه ګورو چې ته ورې غټه انصاف پکې کمه ده، دې ته به ګورو چې ورې وړه پکې کمه یوه ده. صحیح؟ نو په دې کې وړه خو معلومه نه شوه که نه؟ په دې کې وړه معلومه نه شوه که نه؟ دې ځای کې دا دوه خو وړې دي، دا خو تی ووته. دې دواړو کې یوه وړه ده. کومه یوه ده؟ دلته یې پته ونه لګېده، نو دلته یې پته لګو، دلته هم ونه لګېده، نو دلته یې پته ولګېده. دا 0 دی، دا 2 دی. نو څه کوو؟ 64,410 دا به اول ولیکو. دویم نمبر دلته 5 دی که نه؟ نو دا خو غټه ده، دې خو پته لګي چې دا د ټولو نه غټه ده. نو دا ختمه شوه، نو دا یوه پاتې شوه که نه؟ ټیک ده. نو 64,412 او اخره کې دا پاتې شوه 64,500. نو دا څه شی شو؟ دا د ټولو نه غټه انصاف شو. وړه هم دلته ولیکله، غټه ورپسې ولیکله منظومه یې، غټه هم اخر کې ولیکله. چې کله غټه انصاف مخکې لیکو، وړه وروسته لیکو، دې ته څه وایي؟ ډیسینډینګ اډر. چې کله وړه انصاف مخکې لیکو، غټه پسې لیکو، دې ته څه وایي؟ اسینډینګ اډر. دا موږ چې کوم انصاف وکړو 1 2 3 4 5 دا کوم اډر دی؟ اسینډینګ اډر دی. څه شی دی؟ اسینډینګ اډر دی. ځکه اول 1 بیا 2 بیا 3 بیا 4 که نه؟ او زه د 10 نه شروع کوم، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. دا کوم اډر دی؟ ډیسینډینګ اډر دی، ځکه دا غټې نه ورکوټې ته را روان